बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कतुनको काशिफ आरिफ यमा दा वक्त د खैबर पख्तूनख्वा په جنوبي ضلع بنو کې موجود یم د بنو د مختلف قسمه مشهور شیزونو نمونه به تاسو اورېدلي وي لکه څنګه بنو پینډا بنو بیف پولاو همدغه شان نن به تاسو ته د بنو مسالو په اړه باندې معلومات درکو چې د بنو مسالې څنګه جوړیږي بیا په بنو بیف کې چې کومه مسالې استعمالیږي په بنو پینډا کې چې کومه مسالې استعمالیږي هغه څنګه جوړیږي دلته مونږ دکاندارانو سره خبرې اترې کوو مونږ سره اوسئ. زه حشمت الله خان خبرې کوم چې او دلته زما نیکه کاروبار سټارټ کړی و د 1943 نه زموږ نیکه کاروبار سټارټ کړی و دلته زما نیکه بالکل صفا سوتره کاروبار کړی دی او اوس سره الحمدلله بالکل صفا سوتره بغیر د کیمیکل نه بغیر د فلیور نه دا کاروبار یې کړی دی او موږ هم الحمدلله د هغه په نقش قدم باندې روان یو بالکل صفا سوتره د ملاوټ نه پاک صفا سوتره کاروبار کوو. د بنو مسالې په دې وجه باندې مشهور دي چې دې کې د خپل ذایقې لحاظ سره هر څه چې په خپل مقدار باندې واچوي نو د دې ذایقه برابر وي. لکه څنګه د بنو پینډه ده د بنو چاولې دي مختلفې ځای کې د بنو بیف چاولې دي نو الحمدلله موږ چې څومره د بنو بیف چاولې والا څومره دي پېښور کې دي یا نوره ځای کې دي نو الحمدلله موږ مسالې ورته جوړوو. هغې خصوصیت دې دغه دی چې هغې چې کوم سامان ممان دی کومه کوالټي دی هغه بهترینه کوالټي وي د هر څه د زیرې د تور مرچ د لاچي دارچیني د دې هر څه کوالټي مروغی او هغې چې کوم مقدار دی هغه په خپل مقدار مطابق چې کومه د مونږ هغه مسله ورته برابره کړو یا د هغې ذایقه هغې ټیسټ برابر راځي. دغسې بنو ول پینډه ده د بنو چې کومه پینډه مشهوره ده د دې هم دغه خبره ده چې کومه ذایقه راځي نو دغه وجه دغه ده چې هغې ذایقه تیزه وي مسالو باندې چې مساله رغی بس بیا هغې ذایقه هم رغی. دې کې چې دنیا ده هلدي ده مرچکې ده تور مرچ دي زیره ده توره زیره ده ادرک دي هلدي ده تقریبا 26-28 ایټمونه دي تیزپته ده ګرمه مثاله چې کومه هغه ده لسن دی میتري ده ادرک دي سونډ دي توره زیره ده دا غونډ څیزونه چې په خپل مقدار باندې واچوي نو هغې نه بیا یوه فارموله جوړه شي نو هغې فارمولې به دغه خاصیت دی چې کوم شی پکې جوړوي که پلاو پکې جوړوي ګرمه مساله نو هغې چاولې بیا مزېدار وي او که سلن مساله وي هغې پینډه بیا زیاته مزېداره وي. داسې کار دی چې حد نه زیاته مهنګایي ده ولې چې هر څه ګران شول نو دا څیزونه خو موږ اکثر د کراچي نه راوړو فیصل آباد نه راوړو دلته لوکل یو اخلو نو ریټونه ډېر ګران دي د وجه سره د ریټ باندې کافي اثر اچېدلی دی چې کومه ښه مساله ده موږ خو یې دلته تازه ورته ګرینډ کوو هر څه تازه ورته واچوو بیا ده په مخ کې تازه ورته ګرینډ کوو هغه موږ په 880 روپۍ کیلو ورکوو ښه مساله او ګرمه مساله 2200 روپۍ کیلو ورکوو. د دې خصوصیت دغې کوالټي دی که نه موږ سره خو سپیشل مساله ده موږ سره دومره کوالټي نشته دی. مساله زیاته نه زیاته چې کومه ده 3 مهینې پورې نه خرابېږي ولې چې موږ چې کومه مساله ده هغې کې کیمیکل دا فلیور وکرې نه استعمالوو خالصه هر څه د ده په مخ کې تازه ګرینډ کو بیا هغه تقریبا زیاته نه زیاته 3-4 مهینې د دې ټایم دی او چې بیا ځینې خلک دغه کیمیکل صحیح نه ورسوي بیا هغې ټایم زیات دی پکې عربي مسالې کې فلیور راځي هغې نه بعد کیمیکل پکې راځي هغه کیړه دا وکرې نه پکې وي او موږ هغه نه استعمالوو نو د دې وجه دغه ده چې بیا موږ مساله 3-4 مهینه ډېر زیات ټایم نه برته څوک راشي دلته بنو کې څه کار یې ماري مختلفې ځای نه مختلفې پاکستان کې مختلفې ځای ته وړي بهر ملک ته چې خپل خپلوان وي هغه ته یې ورکوي عرب کنټري ته یا نوره ملک ته نو الحمدلله کیلو نیم کیلو دا تحفې په ذریعې سره یې وړي.